اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. آیت نمبر 25 والوں برابر بشی. وآت ذا القربى او ورک وذا القربى رشتہ دار تا حق و حق داغ نمونگا ڈیٹیل ویلو والمسکین مسکین تا وابن السبیل مسافر تا ولا تبذر تبذیرا خو بیزای مصرف مکوا. تبذیر مانا بیزای مصرف کول. تبذیر مانا بیزای مصرف کول. نو د بیزای مصرف کولو دوا کنڈیشنز دی، یعنی دو کنڈیشن سره دا بیزایا مصرف تے. نمبر اول چې په غیر شرعی لاره کې یو پیسه هم لګي یو ډالر هم لګي دا بیزایا مصرف تے. چې شریعت کوم شی ناروا کړی او تاغه کې یو ډالر هم لګي دا څه شی دی؟ دا تبذیر دی. صحیح. او دویم چې په شرعی مصرف کې لګي خو په داسې انداز چې ځان له بیا محتاج کینی نو دې تبذیر وای. ان المبذرین تاکہ سرا تبذیر کون کے بیزای مصرف کون کے کانو اخوان الشیاطین دادرون د شیطانانو وکان الشیطانو اد شیطان د رب د پروردگار خپل د پارا کفورن ډیر نه منون کې ډس اوبیډینٹ. کفور مانا ډس اوبیډینٹ، خو نه صرف نه extremely disobedient. صحیح. کفور مانا extremely دیر انتہا پسندانہ طریقے سے disobedient. صحیح. نتیجہ دار ہوا تھا کہ اخوان الشیاطین یعنی جس چاہتا اللہ تعالیٰ دا شیاطین رونا ہوئے اغام نہ بیا کفور دینا اغام disobedient زمرہ کے رجسٹرڈ شو. اس کرشتہ دار اگر نہ ہیلپ وغوښته تعاون وغوښته نو حکم خدا دی چې ورسره هیلپ وکړه چې جنون دی نو هیلپ ورسره وکړه. بعض رشتہ دار خو دې ته ناس دی هغه وایي چې بس دا سره سدي چې ټول مال راکړي دې دغه څه کیږي. صحیح. نو بعض اوقات بتانه هیلپ غواړي جنون به ومي استاد رب هم دا غواړي چې ورسره مې هیلپ وکړي خو ستام وس نه رسی ستام وس نه رسی نو داغي الله تعالی فیصله کوي. وَإِمَّا تُورِزَنَّ عَنْهُمْ او کتمختاوی د دوینا اعراض کې د دوینا څنګه اعراض کې یعنی تا ته رشتہ دار اپروچ وکړو چې ما سره سهل پکاو ته پوهه مې چې د هیلپ مستحق دی خو ستا وس نه رسی نو مجبوری ده چې دا خبره به اګنور کړي. نو مجبوری څه بکې دا خبره به اګنور کړي نو دې ته وایي اعراض. وَإِمَّا تُورِزَنَّ عَنْهُمْ اَكَتُدُئِنَ اعراض کے مخڑوے ابتغاء رحمت من ربک خو اللہ تعالی وی یو داس مخڑو لیچ دا کیسم جنون دے استا وسم شتا خو چې دا مې هیلپ وغوښته نو مخ دې تاو کو زما کول دانا الله تعالی ورپسې وی. وَإِمَّا تُورِزَنَّ عَنْهُمْ کَتُدُئِنَ مخڑوے ابتغاء رحمت من ربک د طلب د رحمت د پروردگار خپل یعنی څه مقصد ته لټه چې الله تعالی ما سره سم مهرباني وکي نو زه به سره هیلپ وکم. ابتغاء رحمت من ربک په دې اساس چې ته طلب رحمت د پروردگار پر ترجو چې ته دغه ایکسپیکټیشن او امید لرې یعنی ستا امید ستا چې ما څه انویسټمنټ کړی دی هغه به څه پیسې وګټي میاش بعد که به دې سړي سره هیلپ کوم. صحیح. یا مثلا شیخ شاه دی هغه وایي چې اوس خو زما وس نه رسي ګاډي مې غوښتي لس پنځلس که دا خرڅ شو انشاءالله دا ګټه کوي نو که دا ګټه کوي نو بیا فرید جان سره هیلپ کوم. صحیح. شیخ شاه خدا به مخلصانه یې خم څنګه به مخلصانه به فقل لهم قولا میسورا نوایا دویتا قولا میسورا خبره ډیره اسانه شوی خبره یعنی داسې ورته وایا چې انشاءالله خدای به خیر کړي اوس خو زما لغونې لاس تنګ دی انشاءالله ته بې فکره شه ته بې فکره شه میاشت نیمه کې
زما پیسې راتلونکي دي ان شاء الله به تاسو سره هیلپ کوم. ولا تجعل يدك امتړه لاس پر دې مغلولتن تړل شوی لا غنقک سټ بلتا. نو دا محاوره ده، فزیکل مراد نه ده، دا تمثيل ده، تشبیه ده. دا سره لکه زمونږ وطن کې چې څوک جیب کې لاس نه چي بالکل خرڅ نه کیږي، نو موږ د جیب کې لړم ناشته، د جیب کې سره لړم ناشته. نو کې جیب کې ژوندې لړم ناشته سره لاس ورکته کی نو هغه ټک ور کوي، نو د دې وجه بس د جیب ته لاس نه ورکته کوي. موږ د جیب کې لړم ناشته. عرب وای د لاس سر ته تړوي، د لاس. ولا تجعل يدك امگر زولاس بلدی مغلولتن تړل شوی لا غنقک سټ بلتا. ولا تبسط نداسه چړو اس نه خرج کې. ولا تبسطها امک پرانی زلاس پلدے کل البستے مکمل پرانستو زرا فتقعدا گنی کے بنت ملوما ملامت شوے محصورا حسرت ویل شوے. نو ته اوس یو سړی هغه ځان له دومره سخی جوړ کی چې دې جیب کوم لاس ورغی دا تو والا او دا تو والا ورګه کورس پرتی دی هم راړم. صحیح. نو دې ته وای تبسطها کل البسط چې دا فکر ورسره نشته زوم حاجت درم، زمام شرطا، زمام بچی دی، زمام ضروریات دی. صحیح. نو که یو سړی دغه څه د مال ورک خلکو ته، نو نتیجه به صحیح ملومن محصورا. د ملوم معنا دی په ځان په خپلم لیټران ملامت وي، خلک به ملامت وي. د ځان نه حاتم تای جوړ کړو تاسو بیا خلک کنه، او محصورا خلک به داسې حسرت پې کوي خدای ډېر څور کړو خو بس د په لاس نه نیسنه چي دې ته وایي محصور. ان ربک یقینا رب دا یبسط الرزق فراخی کلا وی رزق لمنا چاہتا یشعاو چی دیو غواری ویقدر اتنگی رزق چاہتا چی دیو غواری انہو تاکی سرطا اللہ کانا بی عبادی دی پا بندگان اقبلو بانے خبیرن خبر لرن کے بصیرن اواج کے ان کے. اللہ تعالیٰ فرمائی چی چالا میں رزق فراخ کردے زه خبر لرم چی دی پیسے کم ځای لگئی، ازی واج کوم چې د خیر په ځای کې څومره پیسې لګي. ولا تقتلوا اولادکم مقتلوی اولاد پر خشیت املاق د یری د فقر او د خوارینا. املاق معنا فقر، د یری د فقر او د خوارینا. نحنو نرزقهم مونږ رزق ورکو دوی تا و ایاکم او تاسو. ان قتلهم تاکیک سره قتل د دوی کان خطئا کبیره دا ډیر لوی ګناه دی. نو دوی قتلول دا لوی ګناه دی. نه غلطه یو اهم مسله ولیکه. نمبر اول چې په عمومي حالاتو کې واده کول د دې حیثیت شرعاً څه دی؟ نو په نارمل حالاتو کې چې سړی افورډ کولی شي فزیکلی او فاینانشلی، فزیکلی او فاینانشلی، خو لبیډو او شهوت د کنټرول کې دی، شهوت کنټرول کې دی، هغه ورته کړی نه دی. نو بیا واده کول سنت دی، واده کول سری سنت دی. که لبیډو او شهوت په دور غالب شو چې خطر د زناکاری به کیږي، د ځان نشي کنټرول کولی، نو بیا ورله واده کول واجب دی. که فزیکلی د ډاوټ لري، څنګه فزیکلی شوبه لري چې شاید څه زبر تقاضې د واده پوره نه کوم، نو واده کول ولا مکروه دي، واده کول ولا مکروه دي. او که فزیکلی د شور دی چې ډاکټر ویلي دی راته صحیح، نو بیا واده کول والله حرام دي. صحیح. فائنانشلی که یو سړی کمزور دی نو واده کول ولې یو ډیس لایک پریکټس دی، یعنی پسندیده عمل نه دی، ځان باندې اوربرډن، ځان اوربرډن کوي، څه کوي؟ تر بار ځان لاندې کوي. خو که وی کنو جائز دی، شاید چې الله ورسره احسان وکړي. د واده نه بعد بچی پیدا کول دا فرض او واجب نه دی،
چې خامخا بچي و پیدا کې. صحیح. خو بچي پیدا کول یو جائز یا سنت عمل لے. یو جائز یا سنت عمل لے. بچی نو سوره پکار دی نو کسړی افورډ کولی شي نو خوښه ده. صحیح شو. او کنه شي افورډ کولی نو باید چې احتیاط لري، باید چې احتیاط لري، د ځان نو ور برډن کوي، د معاشره ور برډن کوي، معاشره به ور برډن کوي، ځکه د چا چوټې نشته. دا خو انسانیت توهین دی بیا. صحیح. نو اوس بله خبره چې ضبط تولید څه شي؟ ضبط تولید یعنی پیدائش کنټرولول د واده نه بعد صحابو به هم کول، خو طریقې بدله وه. ای به عزل کو، څه به کو؟ عزل. عزل مانا ډسچارج آؤٹ سائڈ. جابر ابن عبداللہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چې مونږ به عزل کو، فبلغ ذلك رسول الله صلی الله علیه وسلم فلم ينهنا. دا زمونږ د عزل خبر پیغمبر علیہ السلام ته ورسېده چې صحابه عزل کوي چې بچي پیدا نشي، خو پیغمبر علیہ السلام مونږه منع نکړو، د دې کار نه منع نکړو. نو معنا دا چې دا جائز کارو. بل حدیث کی راضی کننا نحزل والقرآن ینزل، مونږ به عزل کو او قرآن به نازلې ده. معنا دا چې دا پروسیجر روان، یعنی پیغمبر علیہ السلام ته وحی راتله نو کدا کار حرام وي نو الله تعالی به قرآن کې تذکرہ کړی دا کار مکوئ، ځکه چې کوم کار به دوی کو ناجایز به نو فوراً به پیغام راغی چې دوی ته وایي دا کار مکوئ. دوه خبرې. درېمه خبره، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ تپوس کو چې مونږ عزل کوو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لا علیکم الا تعزلوا، تاسو باندې هیڅ وبال نشته چې عزل نو کوي، تاسو باندې هیڅ وبال نشته چې عزل نو کوي. نو د دې جملې حاصل دا دی چې نه که عزل کوي هم جایز دی، که نه کوي بیا جائز دی. که عزل کوي هم جائز دی، که نه کوي هم جائز دی. یو صحابی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی زه چې عزل کوم مخافت ان تلد، د دې یری چې بچي پیدا نشي. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته داونه او دا څه کفر کې تاسو ورته نوې دا خبره نو کړو، بلکې یو شبہ دا غیر رد وکړو. وی ما من کل الماء یکون الولد، یو خبر ذهن کې وساته چې بچې د دې ټولو اوبو نه پیدا کیږي، هغه د یو سنگل ډراپ نه پیدا کیږي او د سنگل سپرم نه پیدا کیږي. دا سپرمز خو الته په میلیونز وی اوبو کې، د یو اوبو کې بلاډ سپرمز وی کنه وی ها thousands of sperms are there، خو بچې رسونه پیدا کیږي د یو سپرم نه. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته ما من کل الماء یکون الولد، بچے کو ټول وبونه نه پیدا کیږي. دا اصلیت کې مستقبل ولا محفوظو چې تابع عزل کړي، یعنی ډسچارج آؤٹ سائڈ لیټر ان باندې بچے پیدا شوی تبا غنه فکیو خدای ته وایي دا کوم ځای راوستل دي، دغه چې ما ټول عمر عزل کړی دی. نو پیغمبر علیہ السلام ول هغه شوبه ختم کړه. صحیح چې دا عزل چې سړی کوي نو چې ته ډراپ پریوزي، نو چې یو سنگل ډراپ هم پریوزي هغه نوم بچي پیدا کیږي. نو معنا دا چې د مستقبل جګړه ولا ختم کړه. خبره ذهن کې رااله. دا خو ضبط تولید مسله شو. اسقاط حمل دې اهمه مسله ده. اسقاط حمل که فزیکل وجوهات وي څه شي؟ فزیکل وجوهات د زنانه
نو د هغې دپاره اسقاط حمل د 4 کالو نه وړاندې جایز دی، د 4 میاشتو نه وړاندې جایز دی، ځکه چې هغه پورې پکې لا روح نه راغلی، او 4 میاشتو نه بعد بیا حرام دی، بیا نه ټیټو الله سبحانه وتعالی. هر چې دا آیت دی، د دې آیت عبارتن او دلالتن دغه معاملات سره هیڅ تعلق نشته. څه خلک چې غلط طریقې سره دا آیت اپلای کی، نه دا کار ناروا دی. الله تعالی ولا تقتلوا اولادکم، مقتلوي اولاد خشیه املاک، د فقر د وجه، د سره وجه د فقر د وجه. هغوی خو به تولید شوي، یعنی چې کومه لور به پیدا شو، د پیدا کېدو نه وړاندې به زنده درګور کوله، نو قتل له هغه سره قتل له خبره ده کړه، هغه قتل له. هر چې بچي په خېټه د مور کې دی، نو کله چې روح راغله ومي 4 میاشتې او بل چا په جنایت وکړه، بل چا په تعدی وکړه، په دغه زنانه باندې بل چا تعدی وکړه، یعنی گزارې ولا ورکه په خېټه باندې، هغه بچي ساقط شو، هغه بچي ساقط شو، نو شریعت ته قتل فسدوي، هغه قتل بیا هم نه دی، کني بیا په د جاني قصاص کېده دولی کدالته، کدا په شرعي معنا باندې قتل وې، نو بیا په د جنایت کې اون کې څه کېده قصاص کېده، حالانکه د قصاص چرته شریعت کې نشته. ایون دیت مکمل نشته په خون بها، څه شي خون بها بلډ منی، لکه بلډ منی په قتل خطا کې هم 100 اوشان یا داغه قیمت ده، سورہ 100 اوشان یا داغه قیمت ده. هر چې دا ده دا زنانه باندې تعدی وشو او بچي هغه مړ ورځید، ها البته که ژوندې وګرځي بیا مړ شي بیا کیس نه دروایس، نه مړ وګرځید. نو پدې کې غره ده، څه شي ده غره وي ورته شریعت کې لفظ دي سره مده ولې کې غره او غره 1/10 of blood money، ها لاس اوشان. نو دا لاس اوشان معنا دا ده چې دا قتل په شرعي معنا نه ده، دې ته قتل ډیفینیشن نه اپلای کیږي. خبره ده کې رااله. ولا تقتلوا اولادکم، مقتلوي اولاد پر خشیت املاق د فقر د وجه، نحن نرزقهم، رزق ورکو دوی تا و ایاکم تاستا، ان قتلهم تاکہ سر قتل دوی کان خطئا کبیرا، دا ډیر لوی گناہ دا. ولا تقربوا الزنا، اوس بازي خلق هغه د زنا نه پیدا شوی ماشوم بیا قتلې او ژوند حق ولا نه ورکي، د زنا نه پیدا شوی ماشوم بیا قتل، حالانکه دغه ماشوم څه جرم شته، جرم خو یغه الیجیټیمیټ مور پلار کړی دی. صحیح الله تعالی فرمایي که د زنا نه پیدا ماشوم قتلوي رستو، نو قتلوي ولې ښه خبره ده چې وړاندې ځان زنا نه بچ کا، دا زنا مکوه. ولا تقربوا الزنا، امن نزدیکې گئی زنا ته، او الله تعالی داونه چې ولا تزنوا زنا مکوي، داونه چې زنا الله تعالی وی زنا طرف ته نږدې مو ورځي، زنا طرف ته نږدې مو ورځي، ځکه نږدې ورغلې ته په دې اراده نه ورغلې، خو بس ته شهوت را برنګښت شي، بیا انسان په ځان کنټرول نه لري، بیا انسان په ځان دې درنده شي، بیا دې داسې حالت کې شي، دې داسې وخت کې بیا مرګ ته تیاری کني تیار. یقین نو الله تعالی فرمایي چې بس کم ځای دا احتمال وي هغه طرف ته ورځما. ولا تقربوا الزنا، امن نزدیکې گئی زنا ته، انه کان فاحشا، تاکہ فردا زنا دے عقلی اعتبار سر ډیر ګندکار، وساء سبیلا، او ډیر ناکار دے دلاره په ډیر ناکار لار ده، د زنا لار ډیر ناکار لار ده. ځکه دا خو اول عزت اخلي، زنا اول ساخلي عزت اخلي، خپل هم ادب بلهم، او زناکار سره درسه عزت وي تو ځان په خپل به عزت ده، چې یو اجنبي بنده ځان کولاو کړ نو ځان په خپل به عزت نه کړ، ها دغه یې نه عزت ته، حالانکه دا به عزت ده. صحیح لذت خو به دا غص دی، صحیح
خو ځان خو بیزته کو ځکه خپل بدن کولاو کې شاته یو اجنبي بنده ده کناری نه ده او که زنانه ده صحیح. نو اول خو عزت په داو لګي نمبر اول. او نمبر دویم دغه زنانه پیدا بچي دا بیا څوک مومن ژوند نه پریدي نو قتل ته مفضي شي دیمه درجه رسي د قتل د انسان. او نمبر دریم چې په دې خبره کې کله غیرت انوال شي نو بیا به بچی اکتفا نه کیږي صحیح. متعلقه خلق نه غسړې ژوند پری دي او نه شذ ژوند پری دي ته پری دي الله تعالی او بیا چې دا قتل شي نو بیا په دغه ځای باندې سټاپ کیږم نه کستاپی بیا خو بدی شروع شي. الله تعالی فرمایي د دې ګن لار مکولا هوا د دې بلډ شیډ لار مکولا هوا صحیح. مذکور الله تعالی بالکل آغلتا د انټرنس نه بهر الته کې ایرو لګو چې دا لار ماخله دا رائټ ټرن وکړه صحیح. کوم ځای چې خطرې لار کې روډ باندې اکسیډنټ شوی ناغه دی بورډ لګولې کنه اډیټور وته وي الله تعالی هم ډیټور ورکړه چې کوم طرف سره زنا احتمالي ډیټور کا خدای خبر کا خو ازما صحیح. ولا تقربوا الزنا من ذکے گئے زنا تا انه کان فاحشا تاکہ سرتا زنا دے عقلن گندکار وسا سبیلا اډیر ناکار لار دا نو گندکار دے عقل ورته هم گند وای عقل ورته چې دچا انساني خمیر او انساني فطرت هغه ډیسټرب شوی دی نو کاغذ ناکاری کوي هم بیا هم داغه په ځین کې دای چې دا کار خنه دی ځین کې دی چې دا کار خنه دی ځکه چې کوم دغه عمل ته د هغه مور سره یا دغه خور سره یا دغه لور سره اراده وکي ا د غسین شلیږي هغه په خپل خو کوي د نور خلکو عزتونه اخلي خو کاغذ دا وای چې د تا مور د تا لور د تا خور د تا عمه د تا خاله غا انتظار کولی شي او فورن جمع کوي سړي باندې اوس دا ولې جمع کوي ځکه چې داغه نیچرو مغه ته دا وایي چې دا کار خنه دی کدا کار خو نو بیا خو به سړي ته وایي چې خدای دې ګل لرا شاو بسم الله کړه ته چې ورته ورته نه اوس ته نو بس پراشن کو پر اخلي نو داس صحیح خدا کړه چې انساني فطرت او انساني غیرت ډیسټرب شوی نه انساني فطرت او انساني غیرت ډیسټرب شوی دا بالکل مثال داسې دی لکه ته وګوره یخنی محسوسه کنه محسوسه سردی محسوسه کنه او ګرمای کې ګرمي هغه محسوسه خو چې د کوم سړی دماغ لیونی شي په سرده ګرمای باندې کوي زمون په کړی کې لیونه او یا سبحان الله چې د زیرو نه به د ټمپریچر لاندې ورپریوته په د جنوري کې هغه د خدای بنده هغه به ټول شپه بهر ناستو میدان کې خو لیونه خبرې به نه کولې بس دا څه بناست صحیح ما ته چاوي د تر ساړې نو ما ته ساړې ځکه نو ساړې فیلینګ دی ساړې څه دی فیلینګ دی اره د فیلینګ کوم ایمنټ چې راغی به هغه کړه الو ته دی هغه فیوز دی راغی نو د لیونی نه په ګرمای سکاري نه په سردای سکاري کوي پس باندې کله په والوم سکار نه لیونه سره ته ور ډبون ورکه هغه بس ناستین پته ولګي ځکه چې هغه التاغه الیمنت دسته بعینه کم خلق چې د زنا په حواله باندې غیرت نه لري د غیرت الیمنت دسته شوی دی هغه فیوز شوی دی نو دې مثال سره خبره وین کړم نو دلته بومي بل ځای بومي بل ارده شته دلګان ارده شته کنيشته فرخان خود ریشو مسله ده څه مسله ولا تقربوا الزنا ملز دیکھے گئے زنا تا انہو کان فاحشا تاکی سر زنا غقلن دیر گندکار دے وسعا سبیلا اڈیرنا ناکارلا دا شرعی اعتبار سرا چی شریعت ورطا هم ناکارا وی انسانی عقل ورطا هم ناکارا وی او شریعت ورطا هم ناکارا وی ولا تقتلوا النفس التي قتلوا نفسها حرم الله چې حرام کړی دی الله تعالی قتل داغه الا بالحق مگر په شرعي جواز بالحق معنا مگر په شرعي جواز نو اوس الله تعالی دغه تولیکه چې د عام انسان قتل الله تعالی حرام کړی دی
پیغمبر علیہ السلام فرمائی بنو آدم بنیان الرب ملعون من هدم بنیان الرب. بنی آدم دا د خدای آباد شوی سټرکچر دی، دا د خدای آباد کړي سټرکچر دی. لعنتی دی هغه څوک چې د خدای آباد نه لای. مسلمان نه دی ویلي څه ویلي بنی آدم څه ویلي بنی آدم. So killing a بنی آدم for no reason, that's sin. دا حرام دی، دا حرام دی. صحیح. اوس د انسان قتل دا جایز کیږي کله چې داغه ظلم تر حد ورتی روزي او بل لار نه، داغه ظلم تر حد ورتی روزي او بل لار نه. لکه په صورت د جهاد کې او بیا هم قتل متعین نه دی که ظلم تر حد ورتیر هم وته او سرندر شه څه شه یا تا جهاد کو شروع کړ خو هغه تسلیم شو بس you don't have any right to kill him. پستا حق نشته چې قتل وکړي. صحیح معنا دا چې هغه ځان بلیم کړ، هغه څوک یعنی سرندر معنا څه ده؟ ځان بلیم کړ چې ما ناروا کړی، ما ناروا کړی دي. سرندر شه just give him shelter, just give him shelter. later on به سکه prisoner of war سره هغه ځان له بل مسله ده. هر چې مسلمان دی نو دیم که ظالم شي نو د خلافم یا جنگ کیږي یا په بعضی صورتونو کې قتلول شي، یا جنگ کیږي یا بعضی صورتونو کې قتلول شي. جنگ کیږي کله چې د اسلامي حکومت نه باغی شي نو دغه مسلمان منځونه هم کوي، روزي هم نشي، ایمان هم پرې خو دی، د حکومت نه څه کړی دي باغی شوی دی. الله تعالی فرمایي د باغی خلاف به څه کوي فایټ وکړي. نو یعنی دا نه وي چې مړی به څه وکړي فایټ وکړي چې دا قوت کمزور شي او د سرندر شي، چې قوت کمزور شي او د سرندر نو پته ولګي دا چې دا جنگ د کفر په ضد نه کی، دا د ظلم پر ضد کیږي. څه په ضد کی د ظلم، یعنی که مسلمان ظلم کوي نو جنگ بکې دا خلاف، که کافر ظلم نه کوي د جنگ هیڅ جواز نشته. بیا یو انډیویډوال مسلمان د قتل کله جایز کیږي او په کم پروسیجر؟ نو حدیثو کې یو مسله واضح ده چې لا يقتل المسلم الا باحدى ثلاث. مسلمان بنشي قتلوله مگر په یو د دریو شیونو باندې، او قتلای به هم انډیویډوال نه به یو ګروپ قتلای، نه به بل څوک قتلای، قتلای به په لیګل پروسیجر باندې، قتلای به څه باندې په لیګل محکمانه کاروایی باندې، محکمانه کاروایی باندې. نمبر اول بقتل نفس بغیر نفس، چې بلا وجه قتل کړي، قتل عمد. نو د لیګل پروسیجر نه به تیر کی، نو کله شی په پروش without any doubt نو بیا قاضي څه فیصله کوي؟ ایکزیکیوشن فرونه څه چلو کوي؟ سره مړ کړه مړ نه ولا کله قانون ده. ها نمبر 2 او بزنن بعد احسان، یا چې واده کړي بنده اگر زنا ارتکاب وکړو اډلټری وي ورته، څه ورته اډلټری، او په پروش په عدالت کې او د پرو کېدو موږ تفصیل ویلې سو واره بیا را روان دي. او نمبر 3 او بارتداد بعد الاسلام، یا چې د اسلام نه بعد سړی مرتد شه په اسلامي حکومت کې، کوم ځای چې کوم ځای خلافت قائمي، اوس که سړی اسلام نه قبول کړي he has all his rights. غیر مسلم دی څه شه دی غیر مسلم دی he has all his right equally. خو چې یو ځل اسلام قبول کړ نو دا مسلمان اصلي کې د اسلام سټیزن شو، د اسلامیک سټیټ نه دسه دا اسلام چې ریلیجن دی او دین دی دا چې کنسیډر کړه لکه سټیټ دی، دا کنسیډر کړه لکه سټیټ دی. او چې یو سړی دی یو سټیټ سټیزن شي دا هغه خلاف په سازش کې او په کانسپیریسی کې او په دسیسه کې انوالو شي نو قانون ورته هائی ټریزن وایي. څه ورته هائی ټریزن.
او د هاي ټریزن سزا په دنیا کې سره ایکسیکیوشن نثینګ ایلس بل څه نشته. د هاي ټریزن لپاره بس یو سزا ده ایکسیکیوشن ټول دنیا کې ده غداری هغه سزا هي ایکسیکیوشن ده. نو دغه سړی چې په اسلامي ریاست کې دنه اسلام قبول کړی دی یا مسلمان وو او بیا اسلام پرې خو ده د هاي ټریزن ارتکاب وکړ د څه ارتکاب وکړ د هاي ټریزن او د هاي ټریزن سزا هي دغه ده. صحیح نو دا الا بالحق دا اشاره دې خبره ده. ولا تقتلوا النفس التي مقتلوا نفسها حرم الله چې الله تعالی حرام کړی دی الا بالحق مگر په شرعي جواز. ومن قتل مظلوما او سوچ قتل کړي شو په دې حالت کې د مظلوم فقط جعلنا لوليه نو تحقیق سره مونږ ګرځولې دي لوليه ورکړې مو دي لولي د ولی در پاره سلطان اختیار فلا يسرف في القتل دیر زیاته نه کوي قتل کې. نو زیاته په قتل کې داسې دي تاسو وطن کې هم یو پروسیجر خو د قانون زموږ په وطن کې یو پروسیجر د قانون اوس التخواغه قبایل تربګنی قبيله تربګنی وي نو قتل فالله مو دې بچ ساتي الله مو دې بچ ساتي خدای دې را باندې چرته هیڅ ظلم نه کوي. اللهم اني اعوذ بك من ان اكون ظالما او مظلوما. پیغمبر علیہ السلام به خدای ز پناه غواړم ما ظالم کې مو مظلوم کې چې سړی ظالم شي آخرت تباہ شي چې مظلوم شي دنیا تباہ شي. پیغمبر علیہ السلام به خدای ما ظالم هم کې مظلوم یعنی ما دنیا هم خرابه آخرت مو خرابه دنیا میں مبارک ہے آخرت میں مبارک ہے. اس فار ایگزامپل خدای مجھے بچ ساتھی بطور ایگزامپل وہ کہ قتلوں کا شیرشاہ او زما قبیلہ کے سڑے قتل کرے دے مشورہ پہ وکړو چې اوس پولیس سره ریپورٹ سوک صحیح نمونګو که په شیرشاه دی ریپورٹ وکړو د حامد جان لوی لاستي حامد جان لوی لاستي پیسې ورسره دي تعلقات شته حامد کا خپل کلاس میټ ته صحیح نو بس اس چل بول شي دیو سبب یې راغلی قمدار کې بګرځي صحیح نو په مشوره داسې وکي چې حامد جان پکې انوال کا نو دې ته وایي اسراف فی القتل. الله تعالی وایي ټیک ده قتل شوی د قاتل به انوال کې د قاتل رور پلار مور رور doesn't matter how powerful they are خو ته خو جرم کې ته څه کې جرم کې ګناه کې نو دې وایي فلا یسرف فی القتل د قتل په اساس زیاته مکوا. ومن قتل مظلوما سوچ قتل ش مظلوم او پزیاتی فقط جعلنا تاکیق سره مونږ ور کړې دې لولی ولی سلطان الاختیار فلا یسرف فی القتل دې اسراف او زیاته نه کې قتل کې انه کان منصورا تاکیق سره دې منصورا د امداد کړی شوی دی الله تعالی به سره امداد کوي خو چې دې زیاته ونه کی او کله لمبنه قدم دو زیاتی واغستو نو دا اللہ تعالی نصرت حالانکہ دے مظلوم دے خدای بورسر امداد کئی دے مظلوم دے خدای بورسر خود دم مظلوم دے لمبنه سٹپ دو ظلم واغستو دروغ ہوئے انٹینشنلی دروغ ہوئے. ولا تقربوا مال الیتیم امنس دیکھے گئی مال دے یتیم تا الا باللتی مگر پاغ طریقہ یا احسنو چاہ ډیر بہتر طریقہ نو سارا بتا چې داوی یتیمان رونا یتیمان اوریرونا یتیمان خوریان یتیمان د اکا زامن یتیمان د اما یا د خاله یا د مامو زامن دا ورته پاتې شو نو غیبه بس دا خو غنیمت ده دا سره دا الله تعالی دا کار مکوي د یتیم مال ته نږدې کېږه ما نو د نږدې کېدو معنا دا نه ده چې ټیک کېر هم مکوا ټیک کېر یعنی د ګریب کولو لپاره مونږ نږدې کېږه ورته چې قبضه په واچي. ولا تقربوا مال الیتیم منز دیکھے گئی مال دے یتیم تا الا باللتی مگر پا طریقہ یا احسن چاہ ډیر بہتر طریقہ دا حتی یبلغا شدہ تردے پورے چاہ رسیگی یا شدہ اخبر مضبوطیاتا نکو مضبوطیا یعنی عقل مستحکم شی چاہ عقل مضبوط شی حتی یبلغا شدہ چاہ عقل مضبوط شی نوز حتی یبلغا شدہ د دې معنا صدا نو دالته اولی کا مسله چې یتیم دې په کفالت کې یتیم دې
په کفالت کې. نو د 9 کالو نه بعد دله به تربیت ورکې. څه ورکې؟ تربیت دینی او دنیوي. نو په دنیوي تربیت کې به داسې کې چې مثلا د $100 بل به ولا ورکې. نو ورته وایي چې مور سره به دې رافس ته لاړ شي، دومره به شودې والے، دومره به شوګر والے، دا به سبزي والے، نورې به پیسې راوړي. صحیح. د 12 کالو شو یوازې به ولېږي، دې دکان ته ورشه، دا شی راوړه، نورې پیسې راوړه. نو که فالو کوي انسټرکشنز، دا غي معنا ده چې هغه تربیت اخلي. اسه کوي تربیت اخلي. نو خو چې کله بالغ شي، دلته ولیکه چې کله بالغ شي او بلوغ می تاسو ته مسله ذکر کړې ده چې د جنای د پاره کم از کم موده ده 9 کاله او د الګ د پاره کم از کم موده ده 12 کاله چې نشانه په ظاهر شي د بلوغ. جنای باندې منسس او الګ باندې ویټ ډریم. جنای باندې منسس او الګ باندې ویټ ډریم. کله 12 کالو نه په الګ کې مخ کې دا شی ظاهر شه یا جنای کې د 9 کال دا ډیزیز دی. د 9 کال نه کم کې منسس شروع شي، دا بلوغ نه دی، دا سره دا ډیزیز دی. الګ ته ویټ ډریم شو 12 کال نه وړاندې، دا بلوغ نه دی، دا سره دا ډیزیز دی. البته چې جنای ته 9 کال بعد منسس شروع شو، دا بالغ شو. الګ ته 12 کال بعد ویټ ډریم شو، دی بالغ شو. اوس کدا نشانه په نه ظاهر دی په جنای یا پالک. امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې دواړه بالغان کېږي 15 کال عمر کې. سور عمر کې 15 کال عمر کې. او امام احمد ابن حنبل فرمایي چې بالغ کېږي د 12 کال عمر کې. او امام ابو حنیفه فرمایي 18 کال کې. دا امریکا د امام صاحب مذهب ده او ټول حنفیان دي. صحیح. دا صحیح شرشه دا مونږ مګری دي، زمونږ مذهب دي. نو دا خو د بلوغ مسله ده چې بلوغ ته ورسېدل او د تربیت شوی په خپل نفع او نقصان باندې پوهېدل، ځکه ته په ټریننګ یعنی ته په امین آزمائش ته پکاو، ټریننګ دې هم ورکړه، آزمائش دې هم کو، دې په آزمائش باندې پوره. نو بس بیا خو چې بالغ شو نو ورته واخله دا سامان دې سنباله او کله نه ټریننګ اغسته او نه په آزمائش پوره ال طریقې نه سره مده نه ټریننګ اغسته نه په آزمائش باندې کامیابې ده. نو ټولو ائمه په نسبت باندې د بالغېدو نه بعد ورته مال نه سپاري کړي دې اوس ورته تیلې ورته کوي او کما کړ شي ده. صحیح. یو سره څه کوي اور لګي ورته وړاندې کوي. ها خلکو ته یې راځي چې دا مناسبت کې بداف ته تیرې کوښښ وکړي چې ځان ځان سره روان کړي کسینو کې. صحیح. کمره په سوخلي په 200 سروش په کمرې والی. صحیح وایي هدا چې وسان تاسو هم واخلې دا شی چې لوي زبون پالم. نو بیا ته باندې ورکه د مال خو ټول امامان وایي انکلوډینګ امام ابو یوسف او امام محمد رحمهم الله، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل او زمونږ دوه امامان امام ابو یوسف او امام محمد چې کله به نو ورکه چې څو پورې ډېر سړي جوړ شوی نه دي. صحیح. او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دلته دوه درې خبرې راجمع شوې. یو خدای بالغ شو، څه شو؟ بالغ شو. دویم دا چې د مالوم زده دی، نه مال چا دی؟ زده دی، دی مستحق دی. دریم دا چې د یو انساني حریت دی، هلته ولیکه د یو انساني ازادي ده. څلورم انساني اختیار دی. نو پاغي باندې لیمیټډ پابندي خو کې خوده شي، خو پاره ورنه شي کې خوده. څه په کې خوده شي؟ محدود در څو وخت پورې.
ناغوی دا سوخت چه ده دا 25 کاله دي دا سوخت چه ده یعنی تر 25 کاله عمر پورې ورته شی مور کو بس بیا ورکه ورته برکه ورته دغه مخه 210 دا 10 دا 15 دا 15 ورته خو دا نه غلاس وګر ستل دا صحیح شه نه مرګري شیر شام دا تاسو कंप्यूटर प्रिंट पर लास्ट वर्क है तक हक सीमा थोड़ा सही पैर से जोड़ कर ले आगे तरफ से खुदा रे बेवकूफ तो सड़ी दिए नहीं नो सब हुआ वर्ता उनको वतन के लिए कमकल वही सड़ी ला पंद वर्का यार ला वही पंद वर्का और चे पंद नहीं नो दिया शगु यो पंड वर्का सीधा वर्मे की माची तो पंड पेज में यो द्रुन बार दे बार तमंगा पंड वायु तातो गट सड़ी पंड वाये सही अमंगा गट बार तसो वायु पंड वायु नो यार ला पंद वर्का पंद माना नसीहत अब एक पंद नाखली में ब्याह वाले यो गट पंड वर्का चिदा सटी वर माची नो दे उस पंद नाखली में बस पंड वर्का नो सही शो नो अल तबला मसला वलिका چې یو سړی چې خپل مال په خپل پوزس کوي کنټرول کې دی خو سډنلی سم مصیبت پر شو او داغه ضایع کول شروع کړل خپل مال څو کړل ضایع کول شروع کړل بے ځای صرف کوي نو سرور ورته ګوري اکا ورته ګوري دا یې حساب دي مزدر رشتہداري نو آیا دوی څه کوي چې دې سړي سره وکړه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي نو he's a free man. Let him do. Yes, as far as acts are concerned, acts are illegal. صحیح آ گناہ دے خود دوی ورسر سکار دے صحیح دوی صرف دا کولی شو پوئی گی دا تسکے تو گورن تاکہ باقل کلا دی خدای رستا بیا خوب باسی تو بل سریز وی که کلا تخپل اب زولو تا نگوری آخر سمرا پیسے گٹی مور پلار خدمت کئی تالا چی پلار کبھی گٹا دی وی آخر تر اوور لگی قرآن نکنے دے صحیح نو سما ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چنا دبا نے پابندی نے لگی خو باقی امامان انکلوڈنگ ابو یوسف اور امام محمد You pray? So just sit. But you were late. ناغوی وی چنا د دوی نزدې رشتہ دار یعنی لکه رور یا لکه اکا هغه دا حق لري چې کوټ ته لاړ شي حق لري چې کوټ ته لاړ شي چې د باندې لیمټ لګي د باندې څوکي پابنده لګي چې ته نو په میاش کې صرف شپږ زره کالداري لګول شي صحیح اوس نور بچا سره کوټ به کسټوډین مقرر رہی کوټ به څه کسټوډین مقرر رہی نور څه پر کسټوډین کنټرول کی نو کده کسټوډین تراشم ورته مرګري just go to Thousand Oak or where there is another court in where that's in Ventura just go there and ask the judge I can't do that the tale Europe mission kole صحیح زکا چې جج کلمات هند ور کولې دا پیسې دومره دی سموده بعد چې جج مال ته پوس کوي زبر تکم ځان کیلکولیشن وکړو صحیح نو صلی الله تعالی فرمای چې یتیم مال ته نو ځدال ته بل مسله ولیکا چې کله د یتیم مال د کسټډي کې شابه نثار احمد زر کوا چې د یتیم مال د کسټډي کې دی نو د دې کسټډي بکې په خطر کې باندې په خطر کې معنا دا ده چې سړی د خپل مال لپاره کم سوچ کوي د یتیم د مال لپاره و ما غا سوچ کوي صحیح چې دی وایي چې پراپرټي کم اس کم اوس خلاف بر روانه ده دا خو ډېر شي پیسې دي ولې نه په پام ډېر کې دی باندې د پراپرټي واخلو چې دا پیسې څه شي په بر لاړ شي خو البته د کسټوډین ته حق دې صرف دا چې په هغه فیلډ کې بوله پیسې لګئی چې په کم کې نفع یقیني وي
چې په موږ نه فهم یقیني وي هغه د بل حق مولا ورکړي خو به چې شابه درته تین ترکا چې دې هم زما په شان شي صحیح. یو سړی په لار روانو چې ته مولا صاحب نه مسله اورېدلې وه وی خضر علیه السلام خضر علیه السلام دا وی یو د الله پیغمبر دی او رجال الغیب کې دی دې چې کومه دعا کې نه قبليږي او یې پہچان دا ده چې خسته پټکي والی یو سور سپین رنگ دی شایسته سړی د نوراني چهره لري او به کله ځور سره میلاو کنه په دې کټه ګوته کې اډو کې نشتا صحیح. نو دغه ځین کې دا د کټه ګوته متعیر وا خو پټکي یادو په لار روانو چرته یو غریب سپین ګر روانو واقعي سور سپین رنگ یو سور سپین رنگ زمونږ د وطن دا غلا کې خاصم رنگ سور سپین یې خلاقه نو سور سپین رنگ یو سپین وشتان یو اشین پټکي واله نو بس د پور منډه کړه ورغاړې وته وای خضر علیه السلام زه خو تاسو ګرځیدم شکر دې چې خدای هغه هم پوښي سره کما کړل هغه پوښي سره کما کړل نو ورته وي ته مرګري لګ دوکا شوي وینا نه و ما مولا سي ویلو چا ته ځان نه خي نه تسلیمي جزایم وی ته به ځان خلاصې خو ماته به دعا کې صحیح او سکار براله کې اله خو مونږ ته پټیرو دعاګانو هغه ورته نه زه بل خبره خبره کې وی زه خضر علیه السلام نه زه خدای کشر رورم وی دا خو بیا ترغیم خور شو دا ستا پاور خو ترغیم زیاد دی ستا پاور ترغیم زیاد نو دې یو ستر ګړنده وه د دې سړي نه نه دې بلو خضر علیه السلام خو پرفیکټ سړی و دا بل سړي یو ستر ګړنده وه نو هغه ورته د خدای کشر رورم وی ستا پاور خو ترغیم زیاد دی وی ښه نو وایه حکم درله څه دا سترګه را جوړه کړه ورته دا لالا کار دی کوای چې دا بل د لنده کم نو صحیح شو دغه کې خو ځکه مداخله د لوګو لالا کار دی شیرشا نو کنه نو کوای چې دا بل ور سره برابر کم نو به کم سره ونه برابر کم نو څه نه چې د یتیم دا کسټوډین دا سپیچ دی وای چې یو ځان سره برابر و ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن مگر پاغه طریقہ چې ډېر بهتر طریقه ده اوس دا بل مسله ولیکا چې د یتیم په مال کې د کسټوډین باندې دام لازم نه زکات ادا کی ځکه زکات د یتیم مال کې شته نه یو د لیونی مال کې یو د یتیم مال کې زکات نه اکارډینګ ټو ابو حنیفه رحمه الله باقی امام شافعی او احمد ابن حنبل امام مالک ای درې واړه وینه زکات به ورکړي او وایي ځکه زکات د مال وظیفه ده زکات څه ده لکه مونږ د بدن وظیفه ده نو زکات د مال وظیفه ده نو مال دنه هر چا چې دی سړی بنیادی طور خو د مسلمان نو داغه مال نه زکات نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي دوه خبرې دي اول خدای چې دغه زکات ورکړي نو بدلی ور زکات شنو دغه چې دغه زکات ورکړي هر کال د یتیم د مال نه اګه دی ولا انویسټمنټ هم نه کوي نو بس د مال به له زکات کې ختم شي نو یو څو کال بعد با سشے بنی پاتے خو بس لبا 199 ډالر پاتے ورکی چې بس دا پاتے نور سړي نو زکات خوړي ستاو خوړي اوس زکات خوړي یو خدا او دویمه خبره امام رحمت الله علیه فرمایي زکات د مالی وظیفه نه ټیکس نه دی دا ټیکس نه دی دا عبادت دی او عبادت نیت غواړي عبادت څه غواړي نیت غواړي او وجوب غواړي او چې سړی مجنون دی یا نابالغ دی هغه باندې وجوب د عبادت شته نه عبادت په واجب شوی نه څه شي ادا کې یره دا بوډا څه کمالي سړی دی عجبانی د دې سړی اپروچ څنګه اپروچ دی بیا څه ټالنټډ اپروچ کوي کنه هغه وی دا مال وظیفه ده هغه وی دا مال وظیفه ده او امام رحمت الله علیه فرمای دا د مال وظیفه ده خو شرط ولده سړی اسلام نغوی مسلمان خو د مسلمان بچی دی نو شرط ولده بلوغ نو دی بالغ نه دی معصوم دی شرط ولده عقل دا مجنون عاقل نه لري امام شافعي نه داسې نه ده دا خو څو واره ما ذکر کړم دا خو ته بیا هېر کړي یو خو دا ولیکه دا مسله په بریکټس کې په قوسینو کې ولیکه چې زکات مسله زکات ده
نو سره چې کله نصاب ته ورسی سیپریټلی یا انکلوډینګ سمثینګ ایلس سیپریټلی یعنی چې چا سره ملکیت کې نور هیڅ شی نشته صرف سر دی ورسره نور نقد کیش میش ورسره یا سلور ورسره نشته نو بیا خو به صرف سربا کنسیډر کیږي په ویټ باندې سربا کنسیډر کیږي په ویټ باندې سورہ 3 اونسا سورہ 3 اونسا او کنا بنده سره نور سووي او لګونه سری ور سره 1 اونس نو بیا د ویټ اعتبار ختم شو دا د پرایس اعتبار دی ځکه ستا سره کیش دی او سره 1 اونس ګولډ دی نو دواړه به ټوګیدر حساب به معلوم کی چې دا د 21 اونس د سلور ویلیو برابر دی او کنه نو چې 21 اونس سلور ویلیو برابرۍ نو ته صاحب نصاب او زکات در باندې لازم شي خبر ده کړه نو زکات در باندې لازم شي اوس دغه سره چې په هر شیپ کې وي نو زکات ته لازم دی اکارډنګ ټو ابو حنیفه کله د پیسز شکل کی کله جوړری شکل کی هر څه شي رنگز دي دا رنگز دي نکلس ته یا هر څه شي چې نو زکات ته لازم دی صحیح شو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنځ باندې ځکه هغه حدیث کې یا قرآن کې بنیادی طور د مال ذکر راغلی ذهب او فضه ذکر راغلی د جوړری او د پیسز او د بریکس د دې څه فرق مرکه نشتا خو امام شافعی امام مالک او احمد ابن حنبل رحمهم الله هغه یو حدیث ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لیس فی الحلی زکات لیس فی الحلی زکات چې په جولز کې زکات نشتا جولز کې زکات نشتا ناغه یې اپلای کوي هغه جولز ته چې کوم جولز ان ډیلی یوز دي صحیح لکه ear rings یا دا and small things نو مونږه ډیلی یوز دا خو ډیپند کوي ایسا کوي ډیپند کوي زموږ خو دومره غټ ډیلی یوز کوي کني صحیح نو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ د وزن په اعتبار باندې داغه دوه قول دي او دې ته مونږه استراب په قول کې سره استراب باندې کنفیوز قول له یعنی په یو کې هغه وایي چې ویټ 0.5 کیلوګرام وي سورہ اپ ټو 0.5 کیلوګرام دا ډیلی یوز نه هغه وایي چې د جوړری چې دا چې د جوړری شکل کې if jewelry is equal to 0.5 kilogram there is no zakat there according to Imam Shafi رحمۃ اللہ علیہ او په بل قول کې وایي چې 1 کیلوګرام نو چې د 0.5 کیلوګرام نه پړم باندې قول او د 1 کیلوګرام نه په دویم قول سیوا شنه بیا په زکات لازم دی بیا په زکات اگر که په شکل د جوړری کې اگر په شکل د جوړری کې امام صاحب الله علیه فرمایي چې یو خو حدیث کې سرا او زر مطلق راغلی سرا زر او سپینزر مطلق راغلی د جوړری او د پیسز او د دې ذکر پکې نشته خو ویری چې سرو کې زکات ده په سپینزر کې زکات ده هر چې دا حدیث دی چې لیس فی الحلی زکات په جیولز کې زکات نشته نو حلی دا سرو سپینو ته نه وای حلی ډایمنډ ته وای څه ته وای ډایمنډ ته حلی د تاجکستان زبرجد ته وای د تاجکستان زمرد ته وای د تاجکستان یاقوت ته وای دا جیولز دي کنه دي نو که هغه د بزنس پرپس د پاره نه نو په ډایمنډ کې زکات شته نو کله بزنس پرپس د پاره نه نو په اعلی کې سم نه جینې چې دي پریشیس سټون هغه کې زکات شته نه دا لیکه کنه ته ماته چې ګورې نو کنفیوز بشي ډېر قیمت لري کنه نو لیکه چې جیولز کې زکات نشته چې دا د بزنس پرپس د پاره نه The business purpose the parajini be agita inventories way. And doesn't matter what type of inventory you have. Maybe in shape of diamond or in shape of what? Zabarjad or zamarrud or anything. Or maybe in shape of grocery. There's also inventories. Any inventories. خبر دیں کرا
امام صلی الله علیه فرمایي چې دا لفظ حلی چې په زکات کې راغلی دی that apply to something else not to gold and silver. Gold and silver is zakatable, doesn't matter that is used for jewelry or you have put it somewhere in a bank, because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned gold and silver mutlaqan. Got it? And the word hili, let's apply it to something else which is used as jewel. So come say the jewel per shakal istemali kar diamond, pearl, coral, yaqut, zabarjad, zamarrud, things like that, or white gold even, or platinum. Sahih? If that is not for inventory purposes, then there is no zakat there. خبر دین کے والا اور تائید امام صلی اللہ علیہ فرمائی امام بحقی حدیث نقل کرے دے جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وعليها سوارين من ذهب یو خضر له پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کوته حضرت عائشہ ته او دا غي پلاس کې د سرو دوه غټ غټ تاسو سوای موږ بنگړی وایو ها دوه غټ غټ بنگړیو بلکې دا غټ وی موږ ته بیا کړی وایو کړی وای دوه غټ کړی وی د سرو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته تپوس وکړ فسألها رسول الله صلی الله علیه وسلم هل ادیت زکاتهما تر دې دوه زکات ادا کړې ده قال لا قالت لا اغوی نجی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته تريدين ان يلبسك الله بهما سوارين من نار ستدا خوشره چې الله تعالی دې دوه کړو په دغه تر سرو کړي واچي جهنم کې وی نجی زه اوس ورته صدا کوم دا زکات نو سکړی خو ډیلی یوز دي په همیشه په لاس کې وي یو او چې کړي وي نو غټه غټه وي کړي وي غټه غټه وي صحیح او حضور علیہ الصلوۃ والسلام هغه ایگزامپ نکړي ایگزامپ نکړي پرته دې زکات ادا کړه واو حتی یبلغ شدہ واوفو بالغاد وفاق و وعدہ باندے ان العہد کان مسئولا تحقیق سر وعدہ کان مسئولا دادے وشے چے سوال بکول شد دے متعلق ان العہد کان مسئولا وعدہ ایو شے دے چے دے متعلق بسوال کول شے اللہ تعالیٰ بسوال کئی یعنی چاچے وعدہ کھڑی بھی او اگے بریک کڑا اللہ تعالیٰ معاف کئی نا تپوس بدے کئی اندی وجہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ وعدہ doesn't matter you have did it with a Muslim or a non-Muslim you must fulfill your obligation المسلمون عند شروطهم المسلمون عند شروط بلکہ ځکه مسلمان سره دی وعده ما تکړه نو دا به دومره خطرناک نه دی اسلام په حواله لکه کافر سره چې ما تکړي ځکه مسلمان سره ما تکړه اسلام نه بلیم کوي تا بلیم کوي اسلام نه بلیم کوي ها البته که تبلیغی نه به تبلیغ بلیم کوي خو صحیح ده کنه که چلې لګولي ها نو بیا هغه ته موقع مله دا ویله تبلیغ کې چلې لګولي نو ټول تبلیغان دغه سي ملګری دا خبره وکړه ته هم بلان را واکې نو کوم چې ټول مسلمانان دغه زنده صحیح خبره که غلطه ده دا نو چې اوس مسلمان غیر مسلم سره وعده وکړي او ماته کې یا خیانت وکړي هغه بیا اسلام بلیم کوي بیا څه کوي بیا اسلام بلیم کوي واوفو بالغاد ان الغاد کان نو پیغمبر اسلام څخه ویل مسلمون عند شروطهم مسلمان بدتمومي چې دی فلفل کوي شرط او کنډیشن او دا نه ذکر کوي شرط او کنډیشن چا سره خیره مسلمان سره غیر هر چا سره چی خیره he will fulfill his obligation صحیح شو چې څه کنډیشنز دي هغه څه کوي هغه فلفل کوي doesn't make difference you have put that condition towards a Muslim or a non-Muslim you have to fulfill your obligation so کہ دنیاوی معاملاتو کې هیڅ امتیاز نشته مسلمان او غیر مسلم صحیح مسلمان سره خیانت کول ناروا دي غیر مسلم سره and the same thing equally مساویانه انداز باندې ناروا دي مسلمان ته دروغ ویل ناروا دي نو کافر ته هغه تم دروغ ویل ناروا دي د مسلمان مال غلا کول ناروا دي د کافر مال هغه ناروا دي او equally ناروا دي equally ناروا دي او خصوصا په اسلامي ریاست کې پیغمبر علیہ السلام سوال دماؤهم كدمائنا واموالهم كاموالنا د غیر مسلم وینا دا داسې محفوظ دی لکه د مسلمان وینا او د غیر مسلم مال دا داسې محفوظ دی لکه د مسلمان مال نو اس که مسلمان د بل مسلمان مال غلا کی او دا نصاب برابر وي لاس به کټ کیږي نو که د غیر مسلم نو موږ سوچ نه
اوس خو ځکه ول لاس مکټ کو چې غیر مسلم په دې لاس کټ کولو باندې یقین نه لري صحیح نه دا چې کوم سړي غلا کړی دی خو یقین لري قانون دته اپلای کیږي قانون چاته اپلای کیږي دته اپلای کیږي خبر ده کې راځه بس نور بیا وایي الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا ارحمنا بالقران العظيم لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وقنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظ ورحمه الله يا حمدينا